النمل نورلسم سپارہ آیت نمبر 28 سلیمان علیہ السلام تا چې بلقیس هدایا راولېږل نو هغه ورته هغه واپس کړل. اوس په دې آیت کریمه کې د دې تذکره ده چې سلیمان علیہ السلام هغې ته خپل قوت او طاقت ښودل غواړي، ځکه چې بلقیس ته پته ولګېده چې زمونږ هدایا هغه مونږ ته واپس رالل، دا سړی دنیادار نه دی، دی د دین طلبګار دی، د ده منقاد کېدل پکار دی او د ده تابعداري پکار ده. د دې د وجې نه هغوی فیصله وکړه چې موږ سلیمان علیه السلام خواته ځو. دی را روان شو. دلته سلیمان علیه السلام وی چې یاره دې ته زه خپل قوت خپل طاقت هغه وښیم، دې دپاره چې دی متاثره شي او دی ایمان راوړي. خپل مجلس د مشورې کې ووی ایکم یأتینی بعرشها، د دې دا تخت به ما ته څوک راوړي، دا تخت به ما ته چې د دې څوک راوړي. هغې کې یو طاقتور چې نه هغه پیرې ناست و، هغه وی انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، زه به یې درته راوړم د دې ځای نه به لا پاڅېدلی نه او تا ته به تخت حاضر وي. دا یو طاقتور پیری و او په مجلس د سلیمان علیه السلام کې ناست و. سلیمان علیه السلام د پاره پیریان هغه تابع کړي شو، هغه په باندې کارونه کول تر دې چې د بیت المقدس آبادي هغه سلیمان علیه السلام په پیریانو باندې کړو. او چې کله آخري وخت شو او نیټه رااله نو الله تعالی ته درخواست وکړ چې الله د بیت المقدس تعمیر هغه نیمګړی پاتې کیږي، که زمانه ساوته نو دا به همداسې پاتې شي، بیا خو پیریان کار نه کوي. سلیمان علیه السلام ته الله تعالی وی نیټه بدلیږي نه، ستا دغه نیټه ده خو داسې وکړه شیش محل جوړ کړه او په هغې کې ودرېږه او امسا ځنې ته کښېږده، تا نه به سا واغستی شي، ته به نیغ ولاړې. د دوی به دا خیال وي چې دا سلیمان علیه السلام مونږ ته مخامخ ولاړ دی، زمونږ چې نو نګراني کوي، دوی به خپل کار کوي. هغوی چې وکتل چې سلیمان علیه السلام خو مونږ ته نیغ ولاړ دی مخامخ او هر وخت راته ګوري، هغوی کار نورم تیز کو او دلته چې نو په امسا باندې وینه لګېدلي دي، اخوا تعمیر پوره کېږي، دلته چې نو امسا وینه خوري. د تعمیر پوره شو، امسا وینو خوړلې وه، سلیمان علیه السلام په آرام باندې چې نو هغه راپرېوتو او دې ته په دقه ځای کې پته ولګېده سوره سبا کې به راشي چې دا خو سلیمان علیه السلام وفات شوی مونږ ته پته ونه لګېدله. نو پیریان دا د سلیمان علیه السلام تابع وو، نو په هغې کې طاقتور پیری ناست و، داسې وایي چې ده به یو قدم واغسته نو هغه به د نظر په انتها باندې لګېده، کوم ځای ته چې نظر رسي. داسې یو غټ وجود والا او طاقتور و. هغه ورته یې زه به یې درته راوړم، ته به لا د خپل ځای نه پاڅېدلی نه یې. واني علیه لقوی امین، او زه په دې باندې خامخا طاقتور او امانتدار یم. یو کار پسې چې څوک لیږي که نه نو هغه کې دوه صفتونه ضروري دي. یو دا ده چې ده کې د هغه کار د کولو طاقت وي، دی هغه کار کولی شي. اوس یو کار پسې داسې سړی ولېږه چې هغه د هغې طاقت نه لري، ناسې به په ټیم هم خراب کړي، هغه به مو کړی او کار به ونه شي. دې د وجې نه ګوره چې زه د کار پسې دا کس لېږم نو ده کې د ده طاقت شته او که نشته. او دویم امانتداري، چې په هغه کې امانتداري وي، خیانت پکې نه، چې هغه کار کولی نو هغه د هغې د طریقې مطابق وکړي، یا که څه درله راوړلي نو هغه چې څنګه دې ورته ویلي همغه شانتې راوړي، خیانت پکې ونه کړي، دوکه پکې ونه کړي. دا دوه صفات چې پکې نه وي داسې سړی کار له مه لېږه. کار په خپله وکړه خو چې نو لېږې ورله مه، ځکه بیا به رستو خفې، نو د رستو خفګان نه د ړومبې ستړی دی ښه ده که نه، په خپله ځان ستړی که. نو دې دغه ورته وي پیري انی علیه لقوی امین، زه یقینا په دې باندې طاقت لرونکی یم او امانتدار یم، زه به لاړ شم راوبهړم درته. سلیمان علیه السلام ته دا تخت پکار و، زر ورته پکار و. د هغې وجه دا وه
چې په دې تخت کې سليمان عليه السلام بدلون کول غوښتل چې دې کې بدلون وکړو چې دا بلقیس راشي نو یو خو به دې ته مونږ دا وښایو چې وګوره دا زمونږ معجزه ده په معجزې باندې د کوم ځای نه دا تخت مونږ راوړو او دویم دا ده چې دې ته به وښایو چې د دې عقل او هوښیارتیا به وګورو چې دې کې هوښیارتیا شته که نه دا خپل څیز پیژني او که نه پیژني مخکې به راشي بیا د هغې وجه دا ده سړی وپېژنه نو د هغې مطابق خبرې هغه سره کوه سړی هوښیار دی او په خبره باندې پوهېږي نو هغه سره سمې او د هوښیارتیا خبرې کوه او چې په خبره باندې پوهېږي نه سر ورسره مه کوږه واسې به ځان له په سر باندې درد کړي او هغه په خبره باندې پوه نه شي هغه به مکه چې نو خپل ګیت وایي او ستا خبرې ته به چا نه توجه نه ورکوي دې د وجې نه سلیمان علیه السلام چې زه د دې امتحان واخلم هوښیارتیا پکې شته او که نشته چې د هغې مطابق خبرې ورسره وکړم د دې د وجې نه سلیمان علیه السلام وایي چې دا خو ماته زر پکار دی قال الذي عنده علم من الكتاب نو یا هغه کس چې د هغه سره علم د کتاب انا اتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک زه به تا ته راته راوړم مخکې د دې نه چې تا ته دا نظر واپس شي دا نظر تا داسې وکتل او بیا دې داسې کړل داسې دې وکتل تک به تا ته مخامخ پروت دومره لحظه کې به زه تا ته راوړم سلیمان علیه السلام وی دا خبره ټیک ده اوس دا څوک چې عنده علم من الکتاب چې هغه سره علم د کتاب هغې کې عام خلک وایي دا وزیر د سلیمان علیه السلام آصف ابن برخیا هغه آصف ابن برخیا وایي چې زه به راوړم وایي ده سره علم د کتاب او اسم اعظم ورسره ګوره پیغمبر کله ولی ته محتاج کیدی نشي دا یو خبره دویمه دا ده چې د ولی مرتبه هغه په پیغمبر باندې چرې اوچتېدی نشي ولی نیک انسان که ډېر هم نیک انسان شي هغه د پیغمبر د هغه خپو خاورو ته هم نه رسي پیغمبر څه کې د صحابو چې د خپو خاورو ته هم نه رسي د هغه مرتبه ډېره چې دی نو هغه ښکته ده هغه نشي رسېدی اوس په دې صورت کې که آصف ابن برخیا دا تخ راوړي نو دې سره به اوچتوالی کرامت د هغه ښکاره کېږي د سلیمان علیه السلام نه ښکاره کېږي او دلته خو مقصد هغه دا دی چې سلیمان علیه السلام بلقیس ته دا ښودل غواړي چې زه طاقت والیم قوت والیم او زه پیغمبر یم ته وګوره دا تخت مې له کوم ځای نه راوړو د دې د وجې نه مفسرین وایي چې د دې نه مراد جبریل علیه السلام دی جبریل علیه السلام له الله تعالی علم د کتاب ورکړی هغه جبریل علیه السلام ورته وایي دا تخت به ته زه راوړم د سترګې پرب کې به درته راوړم او تا ته به مخې ته پروت نو جبریل علیه السلام له خو الله تعالی طاقت ورکړی دومره طاقت یې ورکړی چې د لوط علیه السلام قوم دغه ټول کلی چې نه هغه په یو وزري باندې اوچت کړی تر اسمانه او دلته نه راوټکه واپس راغی داسې طاقت ورله الله تعالی ورکړی او روایاتو کې راځي چې د 600 وزري دي نو چې په یو وزري کې دومره طاقت یې نو پرې نورو چې دا نورو مو سره شي نو بیا به څومره شي دې د وجې نه راجحه دا ده چې د دې نه مراد جبریل علیه السلام دی یا یو قول دا هم ذکر کوي چې دا سلیمان علیه السلام په خپله باندې دی نو دا معجزه د سلیمان علیه السلام ده چې هغه حکم وکړي چې دا تخت ما ته حاضر شي حاضرېږي به معجزه د پیغمبر په اختیار کې هغه کولی شي ځکه د الله تعالی د طرف نه ورته حکم راځي نبی علیه السلام ته مشرکان وي دا سپوږمۍ راته 2 ټوټې که ایمان راوړو نبی علیه السلام دعا وکړه او سپوږمۍ ته اشاره وکړه 2 ټوټې شوه دا کېږي داسې سلیمان علیه السلام ووایي تخت ورته راغی څنګه ورته راغی په هوا راغی په ځمکه راغی چا راوړه چا راوړه د هغې تذکره نه قرآن کې شته او نه حدیثو کې شته بس تخت راغی حاضر و پروت او مخې ته او سلیمان علیه السلام شکریه ادا کوي شکریه چې ادا کوي د هغې تذکره به انشاءالله سبا راشي قال وی سلیمان علیه السلام یا ایها الملأ اے مشرانو ایکم یاتینی کم یو ستاسو نه راوبړي ما ته بعرشها تخت دی قبل ان یاتونی مسلمین مخکې د دې نه چې دوی راشي ما ته مسلمانان قال وی عفریت من الجن هغه طاقتور د پیریانو نه انا اتیک به زه به راوړم تا ته دا قبل ان تقوم مخکې د ودرېدو ستا نه من مقامک د ځای خپل نه
وإني عليه او یقینا ز په دې باندې لقوي امین خامخا طاقت ورمانتدار. قال الذي يا غكس عنده چې دا غسره علم من الكتاب علم د کتاب انا اتيك به زبرورم تا تدا قبل ان يرتد اليك طرفك مخکې د دینه چې واپس شي تا ته نظر ستا